په 13 ورځ باندې چرتا لاهور مینار پاکستان کې د یوې ښځې بې عزتي شوې ده بلا شی خلقو دا خبرې شروع کړي خو سوچ دا پکار ده څوک وایي چې دا پاکستان کی بیٹی ہے څوک وایي چې زمونږ په علاقه کې د ښځو عزت محفوظ نه دی خو ته د هغې زړې ویډیوګانې وګوره چې په کمو کمو طریقو اندازو باندې هغې خلقو له ځان معرفي کړی دی کم کم لباس کې دا خلقو ته ځان ښودلی دی بیا اطلاع ورکړې ده چې زما میناوال دی ټول مینار پاکستان ته راشي او بیا مینار پاکستان ته دا چا سره راغلی ده ورور ورسره دی پلار ورسره دی تره ورسره دی که یار ورسره دی اکم سړی چې دا په غېږه کې اوچته کړې ده د سړی معلوم کې دا څوک دی که چېرې دا د دې پلار ورور تره خاوند وي نو چېرې به څوکو ته سترګې ونه غړوي خو چې کله تا ځان سره په خپله د ځان د هلاکت سبب راوستی دی یو پردي سړي سره راغلی هغه په غېږه کې تا اوچتی نو دا ټول خلک وایي چې موږ هم د دې سړي نه کم نه یو خو دا هم غیر دی موږ هم غیر یو چې دا تاله لاس دروړی شي او د ده په غېږه کې خوشحاله یې زموږ په غېږه کې ولې نه یې خوشحاله بېعزتي وشوه قرآن وی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم سترګو نظر نه ځان وساته مؤمنه نارینه سړیه که ته خپله شرمګاه بچ کول غواړې سترګې مه غړوه ابتدا د سترګو نه کېږي هر څومره حسینه ښځه ده خرابه ښځه ده تا چې لیدلې نه ده بدکاري نه کېږي کله وښکاري نظر د دې تصویر واخلي زړه ته یې واچوي زړه په دې باندې ریسرچ کوي زړه د دې طرف ته هوا کوي او مازغه د دې دپاره سکیمونه جوړوي نو چې کله دا دومره لوی کار په یوې پروژې باندې شروع شي یوې منصوبې باندې چې کله د انسان وخت ولګي مال ولګي مازغه یې ولګي جان یې پې ولګي هغه منصوبه پای تکمیل ته رسي دا سړی بیا دې ښځې ته رسي او دا ښځه بیا دې سړي ته رسي نو زما رب وایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم اے خلقو تاسو د نظر حفاظت وکئ د چا چې څو پورې سترګې محفوظې وي ناکاره ځایونو باندې نظر نه پریوځي دی سړی نه باو دی ښځې نه به چرته بدکاري نه کېږي نظر چې دی دا د بدکارۍ کونجي ده نظر چې دی دا د شرمګاه دروازه ده کله چې دا دروازه کولاو شوه دا چبي لاسته راغله سوال نه پیدا کېږي چې بیا شرمګاه ته انسان ونه رسي په ټي وي او په نیټ باندې باقاعده زمونږ ګورنمنټ د دې خبرې د پھیلاولو کوشش کوي پیار اچھی چیزیں محبت بانٹو محبت بانٹو محبت څه شی دی چې یو به ډبل ډور ګاډی ولاړي یو به ورسره نارینه سړی ولاړي لس ډبل ډور ګاډي یو سړی ډبل ډور ګاډي پوهېږې که بربنډې خاص هر نیټ باندې وګوره په هر چینل باندې وګوره زمونږ ملک څه شروع کړي دي الفاظ به مې د خولې نه غلط وځي بس څه شی شروع کړی که چېرې ټوتپیسټ مشهورتیا کوي هم ښځه به ورته مخې ته راوړي چې د شمپو مشهورتیا ده ښځه پې لمبوي شمپو به راشي وړنګه پنګه به داسې داسې شي او چې بیا مینار پاکستان کې خلک 1 2 3 کې وي چې بدې کړي وي نو ته په هر ځای کې ولې نیغه نیغه کوې شو دې ته ولې جوړه کړې ده ته خو وایې چې د ښځو حقوق آیا د ښځو دا حقوق دي چې ټوتپیسټ هم مخ ته
که د کپړو که د لباس شهرتیا کوي نو هغې کې هم د دې کونټي چې ته ونه ښایې ستا صبر نه کېږي. د دنیا کې یو شی ماله وښیه چې ته د هغې مشهورتیا کوي، کپړه خرڅوي، شیمپو خرڅوي، صابون خرڅوي، یو نوی ټاون جوړیږي، په هغې کې د کورونو د هغې کې د مرلو حساب د پاره هم دا ښځه ودرولي، یا مکان بن رہا ہے. خلک مکان نه ګوري، ستا هغه شیان ګوري. او چې بیا دې کله د خلک دوتین کې وي چې پاکستان کې د ښځو قدر نشته، قدر یې کوي خلک. دا قدر دی چې ته بار بار راوباسې نیغوې او خلک یې اخلي، خو دا خو قدر دی. ته همدې دپاره یو سړی لوګان راوباسي او نیغ لرې کوي چې 2 روپۍ کیلو 2 روپۍ کیلو، نو چې زه ته یو من واخلم دا ما قدر وکړه کوم یې نه کوم. جواب خوراکې که نه او که زم چې نه اخلم ته به وایې څه بېغیرته خلک دی لوګان نه. نو چې ته ټوله ورځ دا سنترې او دا هندوانې او دا خربوزې ګرځوې او دنیا ته یې ښایې، نیغې نیغې ولکوې، نو چې کله د پاکستان نوجوانان په اغوستو کې ته وایي چې بد یې وکړه، ډېر ښه یې در سره وکړه، کور کښېنه. ګورنمنټ یا سرکاري خلق یا دا زمونږ چې کومه مافیا ده د نیټ او د نشر و اشاعت، دا ولې ښځې نه داسې ګپ جوړوي؟ زه تاسو له مسئلې بیانوم، زه غواړم چې تاسو دین ومنئ. دغه وجه ده که زه په منبر دې دپاره کښېنم، دا دومره خوري او محنت دې دپاره کوم، کتاب ګورم، قسم قسم خبرې راوباسم، څه دپاره چې تاسو دین ومنئ. دین زه پیلاول غواړم. نو زه اوس ښځه راوباسم چې ته په منبر کښېنه چې دا خلک لږ ښه دین زده کړي، هسې په ایمان وایه دا به سړیتوب وي، دا به سړیتوب وي. که ته وایې چې نه د دین دپاره دې دا ښځه په منبر کښېنوله بېغیرتي ده، نو دا تا چې په هر ځای کې کښېنولې دا ستا بېغیرتي نه ده؟ دا هم لا څه دین دی، دا هم لا څه غیرت دی. د چینلونو والا به غوسه یہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ته تاسو کتلې چا سره وي؟ دغه کې چا ګرځولې؟ بیا قرآن کریم کی سورہ نور و سورۃ النساء وګورا. قرآن کریم کې یو سل 14 سورتونه دي، یو سورت هم د نارینهو په نوم باندې، سورۃ الرجال پکې نشته، د ښځو په نوم باندې الله پوره سورت را لېږلی دی، سورۃ النساء. دې دپاره یې را لېږلی دی چې حسن دې پټ ګرځوه، او د ښځې هر شی حسن دی چې په دې دې پوه کم. که څوک وایي چې صرف مخ حسن دی، نه، د ښځې آواز حسن دی. قرآن کریم د پیغمبر به بیانو ته فلا تخضعن بالقول، خبرې چې کوي په ښکلي آواز یې مه کوه، آواز ښکته کوه ما. د ښځې په آواز کې حسن دی، کشش دی. د ښځې برقع حسن دی، د ښځې باډي حسن دی، چې په برقه کې زنانه وښکارېدی شي، دنګه لوړه وي د سړي خوښېږي چې یاره ظالمه باډي وه، یاره قدم یې په درس کې ښوده، یاره مخ یې داسې راواړو، یاره دا لاس یې داسې اوچت کړ، یاره ماشوم یې داسې راونیو. ستا هر یو شی څارلی کېږي. ولې؟ ته د کمال نه ډکی، ته ډېر لوی عزت یې، ته خزانه یې، ته سره سپین یې، ته ډالر یې، ته یاقوت و لال و مرجان یې، ته بکس کې د کېښودو یې، ته په ګلیو کڅو کې کوڅو کې د ګرځولو نه یې، ته په اشتهارونو کې د ورکولو نه یې، ته خلکو کره خیبتې کې د لېږلو نه یې. کم دله اوسه پورې د بل واده ته 1 کروڑ روپۍ ورلېږلي دي؟ لېږلي دي؟ یاره تا کره واده دی، زما دا د پیسو صندوق یو اوس هغه کری کېږده وړې، زمونږ واده دی، تاله مې جواب کړی دی، او ته د ټول د پیسو بکسونه راوړې ما کری کېږدي. ښځې ولې را لېږي؟ دا ښځې ولې لېږي؟ دا خو د سرو سپینو صندوقونه دي، دا ولې لېږي؟ کوټه پیسې ولېږه، ضرورت مطابق روپۍ ولېږه.
ولی ته دومره لویه خزانه بل کرلیږي او بیا چې لوټ شي وایي چې دا لوټ ولې شوه تا ته پته نشته چې شریعت وایي چې چا 10 درهم پورې څه شی پټ کړ د ده به لاس کټ کېږي خو شرط دا دی چې پټ یې داسې ځای نه کړ چې هغه سړي محفوظ کړی و د پټ کړ که جومات کې یو شی پروت دی او چا اوچت که لاس پې هلکه لاس پې نه کټ کېږي ولې دا ځای محفوظ نه دی جومات ته هر سړي له د راتلو اجازت دی په لار باندې 10 روپو نه د 1 کروڑ روپو نوټ پروت دی چا پټ که لاس یې محفوظ نه دی شی نو چې ته په خپله سره سپین کور ته لیږې او د چا په کور کې هغه لوټ شول ته به څنګه دغه لاس کټ کوې ته به څنګه هغه له سزا ورکوې شی دې محفوظ کا بیا ما ته جړا کوه نو الله فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته ووایه چې دوی دیم نظر ښکته کي سړي دیم نظر ښکته کي بس یو نظر دی ولې د مخکې نه زنانه را روانه ده بس لا تتبع النظرة النظرة یو نظر د پاسه بل نظر مکوا بس یو ځل دی ولیدا چې ښځه را روانه ده ښکته که نظر بس نور مه ګوره که ته وایې چې برقه کې پټه ده ښځه چې برقې کې پټه وي هم حسینه ښکاري کمه ښځه چې څربا دنګه ښځه وي اوږې په دې ګونځې ګونځې په برقه کې چې اوږې پلنې وي هغه ګونځې به رانه پې مزه کوي نن خو تا لباس والا هغه لباس ورکه تا والا برقه هغه برقه جوړه کړه چې په هغې کې خواسم ښځه بربنډوي دې ځای کې یې وتړي چې بعضې ځایونه چې نه ښکاري چې هغه وښکاري دې ځای کې یې وتړي چې بعضې ځایونه یې نه ښکاري چې هغه وښکاري دا برقه ده او چې کله بیا داسې شي ته څوک په منار پاکستان کې لاس واچوي ته وایي چې غلا یې وکړه نه نه غلا یې نه ده کړې یو شی خرابېده بادونو بارانونو خرابولو هغه راواغسته جیب ته یې واچوه ولې یې غورځوې داسې لال چې څوک په لار باندې وغورځوي څوک به یې پرېږدي نو بهرحال پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې ته کله د نظر حفاظت وکې نو ته به د شرمګاه حفاظت وکې که چېرې د نظر حفاظت دې نه وي کړی د شرمګاه حفاظت سوال نه پیدا کړي